بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو امید لرم چې تاسو به ښه یئ، ښه به خوشحاله یئ، او چې کوم ځای کې هم یئ تاسو د الله جل شانو ښاد آباد اور خوشحاله ساتي. زما عزتمنو نن تاسو ته یو داسې عمل وامه چې په هغې سره تاسو مالداره نه شوئ که نه، انو دا ګیره نه ده، دا به زه نه ساتم. که تاسو د مصیبتونو نه بچ نه شوئ دا ګیره به نه ساتم. که تاسو مطلب دا د زندگی په سکون سره آرام سره نشوه، راشه ما زه به اډو چې کوم دی نه زما دا نوم بدل کړه. داسې یو شی درته وایم چې الله او د الله رسول پې قسم خوري وی، نو زه پې قسم نشم خوړی. پوه شوې؟ خو دوستانو دوه خبرې دي، په دې دوه خبرو به لازمي عمل کوئ. یو خو دا ده چې دا ویډیو تاسو پوره وګورئ، دویمه دا ده که چېرې ستاسو ویډیو خوښه شوه او تاسو وایئ چې بل مسلمان ته د هم فایده ورسي، نو دا ویډیو شیر کوئ. او که چېرې تاسو وایئ چې بل مسلمان ته فایده نه رسي او ستاسو خوښه نشي، نو هرګز دا ویډیو تاسو مه شیر کوئ. زما عزتمندو چې کوم عمل تاسو ته وایم د هغې نه مخکې یو وړه غونډه کې مختصر غونډه کې تاسو ټایم وباسئ، زما دا ویډیو ګورئ، یو وړه غونډه کې مختصر کیسه درته وایم. خپله کیسه درته نه کوم، د بل چا کیسه درته نه کومه، داسې کیسه درته کومه چې کوم تاسو واورئ، انو د دې ویډیو باندې هم پوه شئ، او چې کوم عمل تاسو ته وایم په هغې به هم تاسو پوه شئ. نو زما عزتمندو یو پیره موسی علیه السلام د الله جل شانه راز لتو کوهی تور ته یو سړی په لاره کې میلاو شو. د هغه دا دعوه به چې کله نه زه پیدا شوی یم د هغه وخت نه والې روسه پورې ما په مړه خېټه روټۍ نه ده خوړلې. یو خبره. بله خبره دا ده چې په پوره زندګۍ کې ما ته سکون نه دی میلاو شوی، آرام نه دی میلاو شوی. او بله دعوه د هغه دا وه چې نه زما سره روټي شته، نه کپړه شته، نه مکان شته، هېڅ هم نشته. زه چې کوم دی نو ډېر زیات مفلس یم، ډېر زیات غریب یم. نو موسی علیه السلام ته دا ګیلې وکړې او دې ګیلو سره یې ورته وی ای د الله رسوله چې کله ته الله څخه ځې د الله راز له ځې، نو زما یو سوال دی، دا به الله ته مخې ته کېدې او الله ته به وایي چې پلانکې بنده دا سوال د تا نه کوي چې زما څومره هم زندګي ده، 100 کاله ده، 50 کاله ده، ورځ ده، میاشت ده، کال ده، هر څومره چې ده، نو ما له ټولې زندګۍ رزق په یو ورځ کې راکې. ولې بچې؟ ښه خبره لم. ما له د ټولې زندګۍ رزق یو ورځ کې راکې چې کم از کم یو پیره په مړه خېټه روټۍ وخورم چې دا ارمان مې په زړه پاتې نشي چې پیدا شوی یم د هغې وخت نه والې روسه پورې خو ما په مړه خېټه روټۍ نه ده خوړلې. نو موسی علیه السلام ورته ټیک ته الله راز لزمه، الله ته به ووایم دا خبره مشکله نه ده. الله جل شانو څخه لړ کلام یې ورسره وکړو، خبرې ورسره وکړې او د دغې غریب سړي دا سوال یې ورته مخې ته کېښودو. نو الله جل شانو ورته وی صحیح ده، ټیک ته نن به ده ته د ټولې زندګۍ رزق میلاو شي وی، د ټولې زندګي د ده چې څومره هم زندګي ده او ما والا ټول زندګۍ کې څومره رزق مقرر کړی دی، نن به ده ته هغه ټول رزق میلاو شي. نو زما عزتمندو هم دک شانو شو، الله جل شانه والا د ټول زندګۍ رزق په یو ځل ورکو. د ټول زندګۍ رزق څو وی؟ کروڑونه او اربونه او لکونه نه، صرف اور صرف 2 بیزې وې، یو ګډه وه، لغونده کې کپړې وې، لغونده کې روټۍ وه، د اوربشو پخوا به د اوربشو خلکو روټۍ خوړې. نو زما عزتمندو چې کله دې سړي وکتل دې رزق ته، نو ټول نړومبې سترګې پټې کړې او خو په مړه خېټه روټۍ وخوړه، بلکل په مړه خېټه. صحیح شو، روټۍ وخوړه. د روټۍ نه پس چې څه هم بچت شو، د الله شکر ادا کو. د الله شکر ادا کولو نه پس زما عزتمندو 2 میاشتې پسو موسی علیه السلام په هغې لاره تېرېدو. نو دی یو عالیشان بنګله کې، یو عالیشان مکان کې ناست دی.
په زرګونو ګړې دي بیزې دي او په زرګونو نعمتونه دته چې کم دنه غیر چاپیره دي. موسی علیه السلام एकदम حیران شو. هلکه ته پلان کې نی هغه ته ولې نیم د الله رسول ولې نیم اکه یم هلکه تعالی خو الله جل شانه چې کم د لوګون ته کې رزق مقرر کړو ما خو یو به تا خوړلی مي او ته به چې کم د دنیا نه رخصت شوی همې. هغه ورته وی ای د الله رسوله ما هغه وخت په مړه خېټه روټۍ خوړه بلکل ځان مې د خولې پور راوسته دومره مې وخوړه چې یو نوړۍ د پاسه نه راتله ځان مې مکمل چې کم دی نو په رزق باندې موړ کو د الله جل شانه شکر مې ادا کو او د هغې نه پس ما الله جل شانه سره تجارت وکړو. زما عزتمندو تجارت یې څنګه وکړو هغه وخت یو ستنه ستنه یو ستنې ځان سره پرېنښود او ټولې د الله جل شانه په لار کې خرج کړئ غریبانو له مسکینانو له بس چې څوک په مخې له ورتلل نو هغې له چې کوم دی نو دا هر څه ورکړل. نو زما عزتمندو الله دله ټولې زندګۍ کې رزق مقرر کړی څومره او بیا یې ورکړو څومره. الله په خپله وعده کوي وی یو په بدله کې زه لس ورکوم امونږ نه یو په بدله کې لس خو نه غواړي مونږ ته وایي چې تاسو کله مالدار شئ زکات په تاسو باندې فرض شي نو تاسو سلو پسې 2.5 روپۍ ورکوئ 40 پسې 1 روپۍ ورکوئ. یو کس دی هغه سره 1 کروڑ روپۍ دي نو الله ورته دا نه وایي چې 50 لکه تې راکړه 60 لکه تې راکړه یا چې کوم دی 15 حصه راکړه بس صرف 2.5 حصې 2.5 لکه روپۍ چې کوم دی نه څه وکړه دا د الله په لاره کې خرج کا. نو زما عزتمندو زه تاسو ته دا نه وایم چې تاسو تجارت شروع کوئ زه تاسو ته ډېر آسان مختصر خبره کوم ډېره زیات آسانه چې هر څوک یې کولی شي وړوکی لوی کولی شي د خپل وس مطابق صدقه ورکوي. خو ویډیو پرېږدئ مه یو 2-3 خبرې ته نور هم کوم. یو خدا ده چې الله جل شانو په خپله وایي چې زما غصه په هیڅ څیز باندې نه سړېږي بغیر د صدقې نه. دویمه خبردار د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زما د په هغه ذات قسم وي چې چا په قبضه کې زما ساده په سود سره مال کمیږي سوا کېږي نه او په صدقې سره مال سوا کېږي کمیږي نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي یو څیز باندې سوګند خوري قسم خوري دومره دعوه کوي نو ما ورته نشو کولی مونږ د هغه امتیان یو. نو زما عزتمندو د تاسو ته نه هم چې تاسو لکونه خرج کوئ کروڑونه خرج کوئ یا تاسو چې کوم دی نو د خپل وس نه زیاته چې یو ټیم دی او بل ټیم دی نی نو روزانه چې پاسې ړومبی صدقه ورکو 1 روپۍ خو به دې وس که نه 5 روپۍ 10 روپۍ چې څومره دې وس دی هغې مره ورکو چې یو ورکې د الله وعده د 10 به درکوي چې 10 ورکې د الله وعده د 100 به درکوي چې 100 ورکې د الله وعده د 1000 به درکوي چې 1000 ورکې د الله وعده د 10,000 به درکوي چې 10,000 ورکې د الله وعده د 1,00,000 به درکوي. به چې څومره ته وایي چې زه دې مالدار شم زه دې امیر شم نو ورکو. او بل ځای کې راځي الصدقه ترد البلاء چې کم تا باندې مصیبت راځي پریشانیان راځي غم راځي صدقه ورکه چې الله جل شانو څنګه واپس کوي که نه واپس کوي. چې کومه پریشانی وي د څه قسمه پریشانی په تا باندې دنیا کې راځي صدقه ورکه. خو یو خبره یاد ساتئ هسې نه چې تاسو وایي صرف صدقه به ورکوو مونځ به نه کوو روجې به نه نیسو او د الله چې کوم احکامات دي فرایض دي هغه به نه کوو نه ټول نه ړومبی مونځ دی ټولو نه ړومبی ټول نه اول مونځ دی د هغې نه پس چې الله جل شانو کوم احکامات فرض کړي دي هغه دي. خو دا صدقه یو داسې شی دی که نه چې دې باندې الله جل شانو ډېر زیات خوشحالیږي ډېر زیات محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم پې ډېر زیات خوشحالیږي. نو زما عزتمندو یو بله خبره تم کومه اخره کې زما یاد شوه زمونږ یو ملګری دی هغه په داسې ځای کې جومات جوړوي په داسې ځای کې مدرسه جوړوي په داسې ځای کې چې هلته نه جومات شته نه مدرسه شته تاسو چې څومره وس کېږي که 1 روپۍ کېږي 1 لاک کېږي 1 کروڑ کېږي نو تاسو په دې سکرین باندې نمبر دی په دې باندې ورسره رابطه وکئ او تاسو چې کوم دی نو صدقه جاریه ته به مړئ او قبر کې به تا پسې چې کوم دی نو اعمال راځي چې سړی مړ شي عمل نامه بند شي خو چې صدقه جاریه
کړي په دنیا کې، جومات یې جوړ کړی، مدرسې جوړه کړي، کویه دا کړي، یتیمخانه جوړه کړي، اسپتال جوړ کړي، هغه مړي خو ثواب بدل ته نه رسي. نو زما عزتمندو چې څومره زیاته صدقه ورکولی شئ که نه، چې زما الله او زما رسول پې قسم خوري، زه پې هم قسم خورم چې په الله مې د قسمي صدقې سره مال چې واکېږي او کمیږي نه. د لوی الله په نوم سپارم، د الله په امان.